ملګرو یو اهم کلیپ دی او انتهایی هغه د اختر په باره کې دی. د اختر د مونځ طریقه پکې ده مکمل او دغه انشاءالله نور پکې هم اهم مسایل دي نو دا ویډیو به نه اړوئ. صحیح ده، خیر به وربه ګورئ او زمونږ او تاسو دا فرض جوړیږي چې دا مونږ مخکې ورس نورو ملګرو ته. نو نننۍ یو ملګري ته هم ویلو قال چې ته په خپل لاشه په خپله به دغه جوړ کړه. نو زما چې مونږ مطمئن شو نو الحمدلله ډېر علما په دې باندې هم خپلې بیانات کړي. خو زه به تاسو ته مختصر داسې وایم چې دا ویډیو هم اوږده نه شي او تاسو هم بور نه شئ او تاسو په خپله هم یاد کړئ پریکټیکل او په کور کې مشران ته هم ولګوئ دا ویډیو او ورسره مخکې ملګرو ته هم شیر کوئ، تاسو پکې ثواب دی. نو اول ټول نه مخکې د اختر مونځ طریقه څه ده؟ اول خو به دا یادو. په ټول نه اول زمونږ چې یادول دی هغه نیت دی. مانځله مونږ روان د کور نه مونږ بس نیت وکړو، دا زمونږ د زړه نیت دی. زمونږ په احنافو په نسبت باندې نیت چې دی دا قصد ارادي ته ویل کېږي. دغه انشاءالله امام شافعي رحمت الله علیه تعالی هغه وایي چې په خوله باندې به وي. امام شافعي رحمه الله هغه وایي چې دا په خوله باندې وي نو دا واجب دی په خوله باندې. او موږ وایو که نه دا په زړه سره وویل شي هم صحیح ده، لکه دا نیت یادو. په خوله باندې ملګری وایي نو داسې به وایي چې نیت مو وکړه د زړه خلاصه 2 رکعاته واجب مونځ کوم د دې وړو کې اختر سره د واړه تکبیرونو یا سره د شپږ زاید تکبیرونو خاص الله دپاره په دې حاضر امام پسې محمد کافي شریفي په لور الله اکبر، بس دا کافي دی. که څوک داسې نشي ویلی بل څنګه تاسو وایئ که نه، خو دغه به لازما دا شپږ تکبیرات به ورسه ووایئ او دغه انشاءالله 2 رکعاته واجب دا به ورته لازما ووایئ. نو دا خو نیت شو جي. اوس د مانځه طریقه څنګه ده؟ مانځه طریقه ډېر اسانه ده. سهار څنګه مونځ کېږي دغه انشاءالله نور مونځونه هم دي، خو صرف په دې کې دغه شپږ تکبیرونه زاید دا پکې دي. نور هغه انشاءالله هو دغه انشاءالله یو مونځ دی کوم چې موږ د ساري مونځ کوو. نو راځو ښه جي. اوس چې کله امام ولاړي او موږ تاسو په امام پسې ودرېږو نو امام او سره تاسو مقتدي امام دواړه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دغه ځای پورې کله ورسېدو هغې نه وروسته بیا امام الله اکبر 3 پیرې بیا الله اکبر الله اکبر. مختصر ویډیو کوم ښه چې داسې تاسو پوهېږئ، خو ډېر ملګري داسې چې هغه پکې نه دي پوهېږي که نه. نو لاسونه به ښکته په دې کې لاسونه به ښکته بیا د هغې نه بعد په امام صاحب به اعوذ بالله بسم الله ووایي، هغې نه بعد بیا الحمد ووایي، بیا به سورت ووایي، بیا به ښکته شي، بیا به رکوع لاړ شي. دغه انشاءالله بیا سجدې به وکړي، 2 رکعت ته بیا راپاسي. نو بیا به دغلته کې امام صاحب چې دی نو هغه به څه وایي، هغه بیا اعوذ بالله بسم الله ووایي او بیا به ورسته الحمد او بیا صورت نه وروسته به تاسو خیال کوئ ګورئ یو بل ته په ګوټ کې ګورئ ما یو بل ته به نه ګورئ. په دغه کې چې کله هغه په 2 رکعت کې امام صاحب کله ولدوالین امین ته ورسېدو په مثال کې صورت وي، صورت نه بعد هغه 3 پیرې الله اکبر وایي، 3 پیرې الله اکبر، یو پیر شو لاسونه به ځوړندي، 2 پیر الله اکبر، 3 پیر الله اکبر، په 4 پیر بیا الله اکبر وایي او رکوع له ولاړ شي. ما خو دې ماشومان ته هغه طریقه کړې وه، خو بهر کې هغو د فوی دپاره ما دا ویلو چې په دې اخر کې به تاسو لاس ځوړند ساتئ. تاسو په نامه باندې لاس په دې 3 تکبیر کې به لاس په نامه باندې یو سیکنډ ساتئ. دا ما هغو دپاره د دې دپاره ویلو ماشومان نه پوهېږي. نو چې ما دا لږ غږ شي بیا به ورته رامتله مونږ لږه بل شان دی ووایو دا داسې ده که نه. نو دې وجې نه په دې کې بیا لاس چې دی دا تړل نشته. ښه جي اسان طریقه ده، پوه شوې که نه جي. ګوره په 2 تکبیر کې به څنګه چلو کې امام به اعوذ بالله بسم الله الحمد صورت او بیا به هغه څه وایي، هغه 3 پیرې الله اکبر غوږونو ته لاس ویسي، لاس په ځوړندي، بیا به لاس ویسي الله اکبر، بیا به لاس ښکته کوي، بیا به لاس ویسي الله اکبر، په 4 پیر به الله اکبر وایي، رکوع له ولاړ شي. بس دغه خو د مونځ طریقه وه، دغه د مونځ طریقه وه. اوس دا ویډیو غټېږي نو په دې بله ویډیو کې زموږ سره څه دي، په دې بله ویډیو کې اهم لازما بیانونه دي، اهم ټاپک دی دا بله ویډیو، هغه محترم په دې کې لږه بیا دا ویډیو غټېږي بیا به تاسو بور کېږي. نو کوشش کوم چې زه 2مه ویډیو هم د مخې سره اپلوډ کړم. دا اولنۍ ویډیو وخېږم بیا دې پسې بیا دا بله کوم اهمه ده دا وخېږم، نیټ ورکړم.
نو دا به زما تاسو دا تعاون کوئ دا مخکې شیر کوئ. نو په دې دویم ویډیو کې څه کم دي. په دې دویم ویډیو کې ټاپک څه دی چې کله ما امام صاحب ولاړي او مقدنه رکعات شوی یا د دې مقدنه واجبات پاتې شوي یا دغه انشاءالله امام صاحب په دغه کې ناسته په التحیات باندې ناسته که نه په قاعده کې ناسته اوس ته دغلته کې دغه راغی مقدي راغی دا به څنګه طریقه کېږي دغه به انشاءالله په راروانې ویډیو کې دغه کوو او به انشاءالله په یوټیوب باندې مونږ یوټیوب چینل دی په دې سرچ کې به انشاءالله دغه زموږ د ماشومانو تربیت دا د یوټیوب چینل دی هلته کې لاړ شئ هلته کې وزټ وکړئ او ښه مزه برابر هلته کې ټالۍ نشان د هغې ښه مزدار کړنګ وله هم ښه مزدار ورکوي او سره به هغه ویډیو هم تاسو ته هلته کې مخې ته راشي ځکه چې اوس وخت لږ دی اختر ته یو ورځ غالبا پاتې ده د خلکو هڅه لکه نه دغه کېږي که نه ټینګېږي که نه نو کوشش کوو هېڅ پته نه لګي دې وجې نه ما دا درېیمه ویډیو چې ما فیسبوک له ورکړه نو بیا لکه موږ ته په دې پیج کې لږه مسله راځي نو دې د وجې نه دغه ویډیو موږ دا کم اهم ټاپک چې دی چې دغه موږ په دغه کې کوو په دې یوټیوب چینل باندې نو به انشاءالله به دغې د پاسه د یوټیوب چینل دغه به درکړم انشاءالله لینک به درکړم د خیر سره انشاءالله هلته کې لاړ شئ هلته کې به ویډیو به اپلوډ شوي انشاءالله ماښام یا انشاءالله ماخوتن ټایم کې ښه جي جزاک الله تعالی الجزا